بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أو مختلفان بأن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا كالمنية والسبع. أولا بوضحة ولسف من شروع كروا باركان التشبيه کی مویلو چې دا بیا حسي وي یا به څه وي یا به حسي وي یا به عقلي وي. خبران پوه شوې او دلته دی وایي مناسبو چې یا به مختلف وي. خبران پوهېږې یا به څه وي مختلف کې بیا دوه صورتونه راځي چې مشبه حسي وي مشبه به عقلي وي. نمبر دو مشبه عقلي وي مشبه به حسي وي. خبران پوهېږې نو دی راغی دلته وایي چې او مختلفان یا به دا مختلف مناسب صورت یې دا دی مناسب بأن يكون المشبه عقليا مشبه عقلي مناسب مختلف دو صورتونه دي. صورت دا ده بأن يكون المشبه عقليا مشبه عقلي والمشبه به حسيا أو مشبه به حسي كالمنية والسبع. لك تتشبيه د منی د مرګ د چا سره ورکړي د درنده سره چې الموت كالسبع في اغتيال النفوس. لکه دا مرګ په شان د درنده په لوټلو د نفوسو کې چا کې په لوټلو د چا کې وزن المنیه تشبیه د چا سره ورکړه د سبو سره منیه مشبه منی او سبو مشبه به او منیت چاته ویل کی موت عدم حیات او دا عدم چې دا یو امر عقلی دی. عدم سره سب ته سوچ کې چې دا خدای نم چې سره مړی کنه هغه زینم کنه دا سره یې نه مرګ نه ورنګو چې دا سره یې نه هغه مرګ نه مرګ بل شی دی او عدم دې کنه دا یو امر عقلی وي یو شی نه کېدل دا یو امر عقلی دی. خبرونه پوه او سبو خو درنده مناسب دا خو یې سره کنه او ته یې نه مناسب په قوت سره پوه شو مناسب نو دلته یو مشبه چې شو هیڅ شو مشبه څه شو عقلی شو او مشبه به دا قوي مناسب او مختلفان یا مختلف وي مناسب صورت دي چې مشبه عقلی او مشبه به حسي وي لك منيه والسبع او سبع چې تدسي وي مناسب المنيه كالسبع في اغتيال النفوس فإن المنيه عن الموت. منيه سمراد يعني مرګ موت عقلي دا عقلي دی ولې مناسب لانه دا ساته ویل کی عدم الحیات ویل کی عما من شانه چې د شان هغه دا وی یکون حیا چې د ژوندې مناسب لکه په یو شخص کې ژوندۍ په کار وي خو لیکن باقي کې ژوندۍ نه کېدل. والسبع او سبع چې مناسب حسي الناس حسي دی او بالعكس یا د دې په عکس وي مناسب چې مشبه سوي مناسب مشبه حسي وي او مشبه به لکه تدعي تر تشبيه د خلق کریم سره ورکړي لکه د یو سړي د ښه اخلاق سره ته تشبيه ورکړي د عطر ورنګو چې د پلان کې اخلاق د عطر په شان د چا دي لکه والعطر كخلق رجل كخلق شخص کریم د عطر د پشان د اخلاق د یو سړي دي. خبرونه پوه شئ لکه نو د عطر خو د محسوساتو نه دی ګره عطر سره عطر د محسوساتو نه دی نو مشبه څه شو حسي شو او اخلاق چې مناسب دا خو یو کیفیت نفسانی دی یو نفسانی کیفیت دی مناسب چې په انسان کې الله یې خو دی په دې سره د انسان چې افعال محموده چې کوم دی مناسب دا غي صدور کیږي په اسانۍ سره مناسب. خبر پوه شئ او دغه اخلاق چې مناسب او خلق کریم دا خو سره عقلی دی دا معقولات نه دي کنه. قرآن پوه شئ مشبه حسي شو مشبه به عقلی شو مناسب وذلك او دا مناسب مثل العطر بمثل العطر مناسب یو چې د ذات د عطر غزاد واخلي هغه بیا چا ناراضي هغه د محسوسات ناراضي خو هغه په قوت دغه درک بیا په قوت باسره سره کیږي یو دا مشموم شو قوت یو د دې د بوی شو د دې درک بچا سره کیږي نو دا ته وایي چې دلته مناسب عطر دی الذي هو محسوس هغه عطر چې هغه مخصوص دی مناسب لکه مخصوص ولې دی ځکه چې مشموم دی او مشموم وجه د لم ذکر کړه خاصه کې چې مشموم دی د دې درک بچا سره کیږي قوت شامه سره کیږي وخلق کریم او اخلاق د شخص کریم مناسب وهو عقلی او دا عقلی دی مشبه به عقلی ده لانه کیفیت ځکه چې دا مناسب خلق کریم دا یو کیفیت نفسانی دی لکه چې الله په انسان کې خوله ده تصدر چې صادریږي عنها په سبب د دې باندې مناسب الافعال او افعال ممدوحه افعال مراد مناسب افعال ممدوحه دي ښه بسهوله برفق بنرمي سره
والوجه في تشبيه المحسوس مناسب سوال دا دی چې تا تشبیه ما ته ګورئ مناسب توجه ورکوئ دا شی ما دغه لګلی و دا شی زیات نه خېږو نو یو په دې کې خبرې نه بل توجه سره چې زما توجه برابر وي بیا به دا نه خېږي اولنی سبق نه دی هغې کې زما توجه ښه مناسب اوس سوال دا دی چې تا تشبیه د عطر ورکړه د چا سره وایه که نه وایه نو دا تشبیه او دا عطر د محسوساتو نه دی عطر د چا نه دی او دا خلق کریم دا د چا نه دی معقولاتو او دا قاعده مسلمه ده منصف دا خبره مسلمه ده چې دا محسوس دا اقواوي او اعلاوي د چا نه دا محسوس اقواوي او اعلاوي د چا نه د معقولاتو نه دا ته هم ویم چې دا ولې اقواوي دا اقواوي او اصل په قاعده په تشبیه کې دا مناسب چې تشبیه د ادنا ورکول کېږي د اعلی سره نو دلته تا تشبیه د اعلی دی ورکړه د ادنا سره او دا جایز نه ده کنه تشبیه د چا ورکړه د اعلی څنګه مناسب بیا واورئ ګوره دلته سوال دا دی چې دلته تا د عطر تشبیه ورکړې ده د چا سره نو عطر د چا نه دی محسوساتنا او محسوسه او دا خلق کریم نه چانه دا معقولاتنا او حسي اقواوي او اعلاوي نه چانه معقولاتنا دا تشبیه دی صحیح ځکه بس تشبیه کې قاعده دا مناسب چې دا مشابه الته تشبیه د چا ورکول کېږي دا ادنا کې دا اعلی سره مناسب خبرم شو دلته تا د اعلی ورکړه د ادنا سره خبرم شو جواب دا دی مناسب چې د امام رازي صاحب په نسبت باندې تشبیه د محسوس سره خو صحیح ده تشبیه د معقول سره هم صحیح ده معلوم شو تشبیه د معقول د محسوس سره هم ټیک ده خو آیا تشبیه د محسوس د معقول سره ټیک ده کنه امام رازي صاحب په نسبت جایز نه ده د جمهور په نسبت باندې جایز د مناسبو خو جایز به داسې چې ته د محسوس چې د عقلي چې د مناسب دا به محسوس فرض کړي څه به فرض کړي دا به محسوس فرض کړي او څنګه به ولې به فرض کړي د پاره د مبالغتن به محسوس فرض کړي بیا به د محسوس تشبیه د محسوس سره ورکړي کنه دا تشبیه به صحیح شي او کدا څه ونه کې مناسب بیا تشبیه نه صحیح کیږي خبرم پوه شئ بیا به جعل د فرع راشي اصل جعل د اصل براشي فرع مناسب طب اصل فرع وګرځي فرع بیا څه وګرځي نو اصل جایز نه ده خو چې کله ته محسوس فرض کې مناسب او مبالغتن مناسب بیا تشبیه ورکړي دا تشبیه بیا صحیح ده ها دلته چې دا عطر تشبیه د خلق کریم سره ورکړی شوی ده نو دا خلق کریم دلته د پاره د مبالغتن دا فرض کړی شوی ده محسوس نو تشبیه د محسوس نه محسوس سره شو عطر خو حقیقتا محسوس شو خو دا خلق کریم دا محسوس شو تقدیرا حتی فرض کو چې دا یو محسوس دی چې محسوس دی فرض کو نو لهدا تشبیه د محسوس سره وایي شنو سوال انبوشي او دومره تکرار پکې اوس کولای هم نشو والوجه فی تشبیه المحسوس مناسب وجه لګه طریقه په تشبیه د محسوس کې د معقول سره دا د مناسب أن يقدر المعقول محسوسا چې فرض کړی چې دا معقول محسوس لګه ويجعل او دا وګرځول شي کالاصل لګه کالاصل وګرځول شي خبران پوه شئ لذلك المحسوس چې دغه محسوس لپاره على طريق المبالغه په طریقې د مبالغه سره والا او کچر دا داسې ونه کې مناسب لګه کدا څه نشي نو محسوس شوی دا اصل له معقول لپاره لګه دا محسوس اصل له معقول لپاره محسوس اصل له او اقوال مناسبو او معقول سره مناسبو دا فرع ده خبرم بوه شوي او دا ادنا ده لان ولې مناسب وجه د ذکر کوي چې دا محسوس ولې اعلی ده مناسب خبرم بوه شوي او دا محسوس اصل ولې ده دی وجه لان العلوم العقليه مستفاده من الحواس مناسب دا علوم عقلي شي کم دي دا سکیږي دا مستفاد کیږي او دا حاصلېږي د علوم د چانه مناسب د حواسونه لکه ولا فالعالم حادثون دا یو امر عقلی دی حدوث د عالم دا یو امر عقلی دی خو دا چې مستفاد شوی دی نو دا په حسي سره مستفاد شوی دی هغه څنګه مناسب دا تغیر چې په دې عالم کې ته یې مناسب دا تغیر خو ته یې نه کنه دا تغیر چې تابع نظر راځي مناسب ورس کېږي شپه کېږي دا تغیر مختلف تغیرات نو او د دې ته ادراک کې د حواس نه دي کنه په حواس سره ادراک کې نو دقه حواس سره تا یو حدوث د عالم چې یو امر عقلی دی هغه مستفاد کړی دی کنه مستفاد خبران بوشي وجد دې خبرې چې دا
مخصوصات ولې اصل دي مخصوصات څنګه اصل دي نو هغوی چې دا ځکه اصل دي چې دا عقلي چې دی منصب د عقلي د چا نه مستفاد کېږي نو عقلي د دغه نه وایي که نه منصب د حواس ظاهره نه مستفاد کېږي دا وایي یاره ښه وإلا فالمحسوس أصل كذا سنسي محسوس هو أصل له معقول لبارا ذكر ولي أصل له وجد أصلية ذكر كي منسب لأن العلوم العقلية ذكر علوم عقلية دي منسب ده حاصليږي ده حواسنا ومنتهية إليها أو دي انتهاهم دغه تکيږي نو فتشبيهه بالمعقول انه تشبيه ده محسوس ده معقول سره منسب دا بیا شي يكون جعلا دا بشي منسب ګرځول د فرع اصل هغه ګرځول د فرع اصل والاصل فرعا او ګرځول د اصل فرع وذلك لا يجوز او دا خو جایز نه ده موجه چې ته مقدر فرض محسوس فرض نه کې نو بیا به منسب بیا جایز نه وي ځکه چې تبع اصل فرع او ګرځي فرع به اصل وګرځي او دا جایز نه منسب دې په خبره پوه شوي ولما كان من المشبه والمشبه به ما لا يدرك بالقوة العاقلة منسب تا وی چې دا طرفان به یا حسي وي یا به عقلي وي منسب په دې دوه کې درابند کړو یا به مختلف وي خو دا مختلف هم دغه حسي او عقلي کې راځي دا به یا حسي وي یا به عقلي وي استاد حصر په دې کې باطل له منسب ولې باطل له ځکه چې بعضي امثله مونږ ته داسې په نظر راځي مونږ ته داسې معلوم دي چې باقي کې مشبه یا مشبه به منسب هغه طرفان دوه طرفان یا یو طرف منسب هغه نه حسي وي او نه عقلي وي نه حسي وي نه عقلي وي منسب ولهذا د دې مصنف علیه رحمت با د عقلي او د منسب د حسي داسې تعریف کوي چې لکه وجدانیات شو وهميات شو منسب خیالیات شو دا نه حسي او نه عقلي دي نو د دې حسي او د دې عقلي به داسې تفسیر کوي چې دا پکې شامل شي دا پکې څه شي دا پکې شامل شي دغه خبره ده ولما كان من المشبه هر کله چې منسب وو د مشبه او مشبه به ما هغه لا يدرك چې داغه ادراک نه کېدو بالقوه العاقله په قوت عاقله سره منسب بعض مشبه او مشبه به داسې و چې داغه ادراک 50 سره نه کېدو نه په قوت عاقله سره وي داغه ادراک کېدو او ولا بالحس او نه په حس ظاهر سره منسب او ادراک کېدو وای شي لکه خیالیات شو وهميات شو وجدانیات شو لکه دا روان دي خیالیات ستوي وجدانیات ستوي وهميات ستوي أراد أن المصنف إرادة وكلا أن يجعل الحسية والعقلية لك تيوغر زي دا حسي أو عقلي بداسي تورباني يشملانها تياغد دي دوا لك دي طولو تشامل وي دي أقسام سلاسة تسوي شامل وي مناسب داولي هذا سنة بارا دا بارا مناسب أقسام كم شي أو بيادولو كي أسان شي مناسب لك دا بارا دا يادولو باساني كي فهم بوجي او يادولو کې اساني کله وي چې اقسام ډېر وي کله وي کم وي کله دغه تسهيلا للضبط مناسب دایلی کلی چې ما خمن کتاب کته خبره تسهيلا للضبط د پاره د اساني د یادولو الګه تسهيلا د پاره د اساني د یادولو للضبط د یادولو بتقليل الاقسام فكموال الاقسام الګه اقسام به کم شي نو بیا یادولو آسان شي مناسب قران وګي فقال دوي منسب والمراد بالحسي مراد د حسينه په باب د تشبيه کې ښه په باب د تشبيه کې مراد د حسينه د منسب چې د قصيص په خپل ما ته ګوره منسب د حسي تعریف چې مراد د تشبيه نه په باب مراد د حسينه په باب د تشبيه کې منسب دا چې د قصيص په خپل یا د دې ماده یعنی اجزای ترکیبیه کم څه نه چې دا مرکب شوی دی د دې ادراک 50 سره کېږي د حواس 5 ظاهرونه په یو سره کېږي مناسب دي د بچاو سوي لګي لکه یا خود د قصص چې ادراک په خپل 50 سره کېږي لکه د قصص ادراک په خپل چې د حواس 5 ظاهرونه کې په یو سره کېږي یا خود د قصص چې د ادراک په یو د حواس 5 ظاهرونه سره نه کېږي لیکن د قصص چې کوم ماده ده یعنی اجزای ترکیبیه دي د قصص چې د کوم اجزاونه جوړ شوی دی د دغه ټولو اجزاو چې د مناسب داغه ادراک 50 سره کېږي مثال د دویم خبر بوشي داغه ادراک 50 سره کېږي وای کنه مناسب حواس 5 ظاهرو کې به یو سره کېږي کنه وجه مناسب اسی دغه چې ول مراد بالحسي لك كأن محمد الشقيق راواله مناسب مارکر راکړه
نو ګوره منصب مراد د حسي نه څه شو لکه حسي تعریف یې څه وکړو چې دغه څیز په خپله یا د دې ماده چې دغه څیز په خپله منصب د دې ادراک په چا سره کېږي حواس ظاهره سره یعنې په هغې کې په یو سره د دې ادراک کېږي یا خو منصب د دغه څیز چې دی هغه ادراک په حواسو خمسو ظاهره سره نه کېږي لیکن د دې چې کومه ماده ده د هغې ادراک کېږي د هغې ادراک په چا سره کېږي دا ټوله ماده چې یعنې اجزای ترکیبیه دا څومره اجزا چې د دغه څیز دي دا د څومره اجزاونه چې دغه څیز مرکب شوی دی د دې ادراک په چا سره کېږي یعنې په یو سره په دې کې خبران پوه شوې نو لهذا خیالي په دې کې داخل شو خیالي پکې څه شو خیالي چا ته ویل کېږي منصب خیالي په حصې کې داخل شو او څنګه داخل شو منصب دا خیالي هغه معدوم څیز ته ویل کېږي خبران پوه شوې چې دا مجتمع وي او مرکب وي د داسې امورونه منصب دا خو وي معدوم او دا د داسې امورونه مرکب وي چې په دغه امورو کې هر واحد ادراک په چا سره کېږي په حس سره په حس ظاهر سره د هر یو ادراک په حس ظاهر سره کېږي دې ته څه ویل کېږي خیالي نو دا خیالي په چا کې داخل شو خبران پوه شوې په حصې کې داخل شو ولې ځکه د دې خیالي ادراک په خپله چې دی هغه په چا سره نه کېږي په حصې دا په هغې کې داخل شو د دې ادراک چې دی په خپله په چا سره حصې ظاهر سره نه کېږي لیکن د دې چې کم ماده ده اجزای ترکیبیه دي د هغې ادراک په چا سره کېږي لکه د هغې ادراک په چا سره کېږي د چا سره کېږي حصې ظاهر سره ولا مناسب كأن محمر الشقيق دا مشبه شو دا څه شو دا شی لکه چې لکه ډېره دې جوړه کړله ډېرې د راغلی ډډې دیوال او موږ قیسې کوو پخوانو خلکو په شان دي دا مشبه شو خبران پوهېږې اعلام یاقوت دا مشبه به پوهېږې ګوره مولوي صاحب لاول ترجمې ته وکړئ كأن محمر الشقيق گویا چې هغه ګلې لاله دا یو بوټی دی خبران پوه شئ دا یې لیکلی مولوي صاحب خبران پوه شئ دا یو بوټی دی او دا سور بوټی دی خبران پوه شئ یو ګل دی د دې په دې درمیان کې چې دی مولوي صاحب داسې تور غوندې ټکی وي او دا په دې غرونو کې راخیږي خبران پوه شئ دی وایي چې دا گویا چې دغه ګلې لاله اذا تصوبه کله چې دا مایله شي لاندې طرف ته لکه هوا پرې راشي لاندې کي او تصعد یا مایله شي بره طرف ته اوچت شي هوا پرې راشي داسې لکه دا داسې کېږي خبران پوه شئ نو دا اعلام یاقوت دا جنډې د یاقوت دي دا جنډې د چا دي د یاقوت جنډې دي نشرنا علی رماح من زبرجد چې دا غوړولی شوي وي او خورې کړی شوي وي علی رماح په هغه نیزو د زبرجدو په نیزو د چا مولوي صاحب دا د دې ګلې لاله تشبیه د هغې جنډو سره ورکړې ده چې هغه جنډې د یاقوت وي او جوړې شوي وي مولوي صاحب او دا خورولی شوي وي په چا باندې لکه په هغه د زبرجدو په نیزو باندې مولوي صاحب نو اوس دا مرکب چې دی مولوي صاحب دا چې دی دا د دې ادراک په حس سره نه کېږي لکه ولې مولوي صاحب داسې دا موجود فی الخارج نه دي که نه لکه کوم شی چې موجود فی الخارج وي د هغې ادراک په حس سره کېږي اوس داسې جنډې مولوي صاحب چې هغه د یاقوت وي او هغه بیا غورولی شوي وي خورې کړی شوي وي په نیزو باندې او هغه نیزې د زبرجد وي دا په خارج کې نه دي موجود چې خارج کې موجود نه شو نو ادراک په حس سره نه کېږي ځکه د هغه څیز ادراک په حس سره کېږي چې هغه موجود فی الماده وي او حاضر عند المدرک وي مولوي صاحب قرآن پوهېږې نو دا خو موجود نه دي لیکن په دې کې د دې د اجزای ترکیبیه چې دي په دې کې هر یو چې دی هغه مدرک بالحس دی اعلام لکه د جنډو ادراک په چا سره کېږي په حس سره کېږي د یاقوت په چا سره کېږي د نیزو په چا سره کېږي د زبرجدو په چا سره کېږي دا هم په حس سره کېږي نو دا په حصې کې داخل شو څه شو ځکه دا مرکب چې دی د دې څه نه کېږي مولوي صاحب دا د دې مرکب خو ادراک په حس سره نه کېږي په حس ظاهر سره لیکن دا چې دا مرکب چې کومو اجزاو ترکیبیونه کوم اجزاونه جوړلی نو د دې حس په چا سره د دې ادراک په چا سره کېږي په حس سره کېږي پوه شوې پکې نو خیالي پکې داخل شو که نه خیالي پکې داخل شو راشي اوس کتاب ته فقال المصنف علیه رحمت فرمایي والمراد بالحسي مراد په حسي سره په باب د تشبیه کې المدرک هو چې د قصیص په خپله مناسب ده او مادته یا د دې ماده مناسب دا مدرک وي باحدى الحواس الخمس الظاهره په یو د حواس خمسه ظاهره سره لکه مناسب حواس خمسه ظاهره ته وي عن البصر والسمع بصر سمع شم ذوق لمس مناسب فدخل فيه لکه داخل شو په حسي کې بسبب زیادت قولنا
په سبب د زیاتولو د قول زمونږه لکه او مادته دا قول چې مونږ زیات کو په دې په سبب داخل شو بکې مناسب خیالي چاته ویل کېږي وهو المعدوم الذي ده هغه معدوم ته وایي مناسب لکه هغه معدوم سیس ته وایي فرض مجتمعا من امور لکه چې هغه فرض کړی شوی وي مجتمع من امور د داسې امورونه مناسب چې هغه امور موجود وي په خارج کې لکه کل واحد منها او هر یو په هغې کې مناسب چې دی مما دا د هغې قبیلې نه وي یدرک بالحس چې د هغې ادراک په حس سره کېږي خبران پوه شوې لکه ګوره کما فی قوله لکه په دې قول د سرمنبري شاعر کې دی وایي شاعر وکأن محمر الشقیق لکه گویا چې دا ګولې لالا لکه محمر الشقیق دا د قبیلې د جرد قطیفتین نه دی دا قبیلې د چا نه دی لکه جرد قطیفتین څه معنی دی اضافت د صفت د موصوف ته لکه قطیفة جردین دا په اصل کې و جرد قطیفتین مناسب دا اصل کې یو قطیفة جرده قطیفة هغه صادر چې هغه زوړ وي مناسب هغه صادر چې هغه څه وي زوړ وي نو دلته د دې جرده دا صفت ته د دې اضافت چاته شوی دی مناسب لکه د صفت اضافت چاته شوی دی موصوف ته شوی دی نو دقه شانتې دا الشقیق المحمر دی کأن الشقیق المحمر دی خو دلته کأن محمر الشقیق نو اضافت د صفت شو چاته لکه دا وایي چې دا د باب د جرد قطیفتین نه دی مراد دا چې دا د قبیلې د اضافت د صفت نه موصوف ته قرآن پوه شوې وکأن محمد الشقیق گویا چې ګلې لاله لکه ګلې لاله قرآن پوه شوې هو من باب جرد قطیفتین دا د باب د جرد قطیفتین نه دی مناسب والشقیق ورد احمر شقیق چاته وایي مناسب دا هغه سور ګل دی فی وسطه چې د هغې په درمیان کې مناسب سواد توروالی وي څه وي توروالی وي تنبتو فی الجبال دا په غرونو کې راخیږي مناسبو اذا تصوبه کله چې دا مایله شي الى السفل لاندې طرف ته مناسب ښکته طرف ته او تصعد یا مال الى العلو یا علوي دا مایله شي اوچتوالي طرف ته مناسب بره طرف ته اعلامو نو ته به وایي چې مناسب اعلامو یاقوتین دا جنډې د یاقوتو دي یاقوت مناسب دا سور کاڼی دی دا سره حجر احمر دا سور کاڼی دی نشرنا مناسب چې دقه جنډې دا څه شوي دا ټکی وایي دا زما په دې ژبه صحیح نه راځي څه شوی نشرنا علی رماح په هغه نیزو من زبرجدي زبرجد دا شین کاڼی دی مناسب خبران پوه شوې فإن كل من العلم والياقوت مناسب هر یو د یاقوت او د جنډې نه مناسب او د نیزې نه او د زبرجد نه دا محسوس دی مناسب لکه دا محسوس دی که نه مناسب ځکه ادراک به حس سره کېږي به حس ظاهر سره مناسب لكن المركب لیکن دا مرکب چې دا ټول چې توالی مناسب الذي هذه الامور کم مرکب مناسب چې دا امور د هغې ماده ده لکه د دې امورو نه هغه جوړ دی لیس بمحسوس هغه محسوس نه دی پوه شوې هغه محسوس نه دی ولې لانه لیس بموجود مناسب دا خو نه دی موجود کنه چې جنډې وي مناسب هغه څه وي د یاقوتو جنډې وي هغه بیا غوړولی شوي مناسب په چا باندې د زبرجدو په چا باندې نیزو باندې مناسب خبران پوه شوې په نیزو باندې مناسب دا خو موجود نه دی دا مرکب خو نه دی موجود اگر چې هر یو واحد په دې کې دا کم اجزا چې دی او دا کم ماده چې دا موجوده ده قرآن پوه شوې والحس لا یدرکو او لا یدرکو دا حس چې دی مناسب دا ادراک نه کوي الا ما هو مگر دا هغه څه چې هغه موجود فی الماده وي لکه موجود فی الماده وي موجود وي مناسب او حاضر وي عند المدرک او د مدرک تم حاضر وي مناسب په هیئت مخصوصه باندې على هيئة مخصوصة بآيات مخصوصة باندې مناسب نو حس دا لکه حس دا معدوم سیز ادراکه نشي کولی مناسب هغه د موجود ادراک کوي نو دا مرکب چې وایي دا مرکب خو موجود نه دی نو لهذا مرکب خو حسي نه شو خو لیکن هر یو واحد په دې کې چې هغه محسوس دی او موجود دی نو چې موجود شو نو کوم سیز چې موجود وي د هغې ادراک څه کوي څوک کوي حسي کوي که نه قرآن پوه شوې ټایم سره یاره دا سبق ډېر